مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. دا درس نظامی یا عالم کورس چې دی په مدارسو کې چې کوم نصاب پڑھاویږي دا په 8 کال باندې مشتمل دی او په دې کې لومبني کال چې دی نو دې ته اوله درجه یا درجه اوله وایي او درجه اوله نصاب کې تقریبا 12 کتابونه دي په هغه کې بنیادی حیثیت چې دی نو هغه د علم الصرف دی د علم النحو دی. دا 2 کتابونه چې زبانی په درجه اوله کې یاد کړی شي نو باقی کتابونه هم د دې په وجه اسانیږي او مخکې تلل هم اسانیږي. بسمه سبحانه وتعالى حامدا ومصليا. دا الله پاک په نوم شروع کوم چې هغه پاک دی اوچت دی. حمد بیانوم د هغه او درود ویم د هغه په خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم. علم صرف کی تعریف. هر یو علم کې د شروع کولو نه لومبی د هغه علم پیژنګلو تعریف دا لازمی وی. علم الصرف وہ علم ہے جس سے صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے. علم الصرف دا آغا علم دی چې دې سره دا صیغو یعنی د الفاظو پیژنګلو حاصلیږي چې دا لفظ چې دی نو دا د واحد د پاره دی د دو یعنی تثنیه د پاره دی یا د جمع د پاره دی مذکر د پاره دی مؤنث د پاره دی غائب د پاره دی حاضر د پاره دی متکلم د پاره دی دا پکې پتہ لګي. اور لفظوں کو گرداننے کا طریقہ اور ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے کا قاعدہ معلوم ہوتا ہے. د یو صیغې نه د بل صیغې د جوړولو د لفظونو د گردان کولو یعنی یو لفظ نه د بل لفظ صیغه او لفظ یو سیز دی د یو لفظ نه د بل لفظ د جوړولو طریقه معلومیږي. یعنی مونږ ته دا پته لګي چې یو کس دی نو هغه د بل مدد کړی دی نو د هغې دپاره به مونږ نصره ټکي استعمالو. نصره هغه مدد کړی دی. اوس هغه خو غایب دی زمونږ مخې ته یو کس دی هغه مدد کړی دی نو مونږ به هغه ته څه وایو نو د نصره نه داسې یو لفظ جوړول چې هغه د حاضر دپاره فټ شي او کار وکړي دا د علم الصرف نه پته لګي. نصر تا مدد کړی دی. اوس د نصره نه داسې یو ټکي جوړول چې هغې کې د متکلم خبرې چې ما مدد کړی دی دا به ته څنګه جوړېږي نو دا علم الصرف سره معلومیږي. نصر تو ما مدد کړی دی. نو د علم الصرف په برکت او د علم الصرف په ذریعه باندې په عربي ژبه کې چې مونږ ته د یو ټکي معنی معلومه شي لکه نصره د دې معنی د مدد نو د دې یو ټکي نه مونږ د علم الصرف په مدد سره تقریبا څه د پاسه 1500 بلکې د دې نم زیات الفاظ دا جوړولی شو او د هغې معنا به مونږ ته په خپله معلومه وي.
د علم الصرف په ذریعه، یعنی 500 نه زیات الفاظم د دې نه مونږ جوړولی شو د علم الصرف د قواعدو په ذریعه، او د هغې معنا مونږ ته معلومیدی شي، او دا د علم الصرف د قواعدو یادولو نه بعد مشکل هم نی، دا بیا ډیر آسان شي۔ فائدہ اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ الفاظ کو صحیح طور پر پڑھنا آ جاتا ہے۔ د دې علم فائدہ دا ده چې بیا انسان الفاظ ټیک استعمالی، یعنی چې کله هغه وی چې غایب مدد کړي دی نو نصره وی، چې کله وی تا مدد کړي دی نو نصرته وی، چې کله وی ما مدد کړي دی نو نصرتو وی، د یو په ځای بل لفظ نه استعمالی، مذکر د پاره مؤنث، مؤنث د پاره مذکر، د دینه بچ کیږي۔ اصطلاحات جمع د اصطلاح ده، او اصطلاح مطلب دا دی چې هر یو جماعت د هر یو فن ماهرین د خپل فن په دایره کې، د خپل علم په دایره کې، په خپل دایره کار کې هغې خاص داسې الفاظ استعمالی چې د هغې لغوي مطلب جدا وي، لیکن په دغه دایره کار کې د دغه فن د ماهرینو په نیز باندې د دغه لفظ مطلب جدا وي، نو دې ته اصطلاح وي۔ لکه ضمه پیش کو کہتے ہیں، ضمه پیش ته وي، نو ضمه په عربي زبان کې پیوست کولو ته وي، نو د ضمې لغوي مطلب دلته مراد نه دی، بلکې دلته کې چې د علم الصرف ماهرین ضمه څه ته وایي نو هغه وپېژنه، او دې ته وایي اصطلاح، چې یو لغوي معنا د یو لفظ نه وویستلی شي، او هغې له د خپل ادارې او د خپل دایره کار مطابق یو بله معنا ورکړي شي۔ نو د فن صرف چې څومره ماهرین دي نو هغې ضمه پیش ته وي۔ اوس چې د فن صرف د دایره کار نوځي، د فن نحو د دایره کار نوځي، نو په بار دنیا کې عربي ژبه کې ضمه د هغې بل مطلب دی۔ ضم او ضمه پیوست کولو ته وي، نو ضمه پیش کو کہتے دا اصطلاح د علم الصرف دا، فتحہ زبر کو اور کسرہ زیر کو کہتے ہیں۔ پا علم الصرف کی زبر تا فتحہ ہوئی او زیر تا کسرہ ہوئی۔ تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش تا تنوین ہوئی۔ حرکت زبر زیر پیش کا نام ہے، زبر زیر پیش دیتا حرکت ہوئی۔ سکون اور جزم حرکت نہ ہونے کو کہتے ہیں، کم ځای کې چې زبر زیر پیش نوي هغې ته سکون وي، لکه الحمدو کې په لام باندې په لام باندې نه زبر شته نه زیر نه پیش، دې ته سکون وي، او جزم وته هم وي۔ تشدید ایک حرف کو دو بار، یو حرف دو ځله، پہلے کو سکون اور دوسرے کو حرکت کے ساتھ پڑھنا، اول سکون سره دویم حرکت سره لستل، لکه عض، نو په دې ځای کې عض دو ځله ضاد راغلی دی، په لومبي ځل باندې ساکن لوستلی شي، یعنی په لومبي ضاد باندې نه زبر شته نه زیر نه پیش، جزم او سکون دی پې عض، او په دویم ضاد باندې حرکت دی ضا یا ان نا، په دې ځای کې نون مشدد دوا نونونه دي، ان نا، دویم نون چې دی نو هغه حرکت والا دی، او لومبی نون سکون والا دی، ان دا سکون والا دی، نا دا حرکت والا دی۔ مضموم وہ حرف ہے جس پر پیش ہوں، په کم حرف باندې چې پیش راغلی وي نو هغې ته مضموم وي، لکه الحمدو، په دې ځای کې دال باندې ضمه ده او دال ته مضموم وي، یعنی ضمه پیش ته وي، نو الحمدو په دال پیش ته ضمه ده، او د دال ته په خپله مضموم وي، ضمې والا حرف، یعنی هغه حرف چې پای پیش راغلی مضموم۔ مفتوح وہ حرف ہے جس پر زبر ہو، مفتوح هغه حرف دی چې پای زبری، لکه الحمدو، په دې ځای کې ال
په حمزه باندې زبر دی نو دا فتحه شو، او حمزه چې دا دې ته مفتوح وي، یعنی دا حمزه هغه حرف دی چې فتحي والا دی، زبر والا دی، نو زبر والا حرف ته مفتوح وي. مکسور زیر والے حرف کو کہتے، او مکسور چې دی نو زیر والا ته وي، لکه رب العالمین. په دې ځای کې رب با باندې زیر دی نو دې زیر ته کسره وي، او دې با ته مکسور وي ځکه په دې کسره ده. کو په با باندې فتحه رااله نو بیا به با ته مونږ بای مفتوح ویو، او کو په با باندې ضمه رااله پیش پې راغی نو بیا به ته مونږ بای مضموم ویو. متحرک حرکت والا حرف، متحرک چې دی نو هغه حرف ته وایي چې په هغې باندې حرکتي، او حرکت زبر زیر پیش ته وي. نو دا مطلب شو چې مضموم، مفتوح، مکسور دا درې واړه چې دي نو دا متحرک هم وي. په کم حرف چې ضمه نو دا مضموم دی خو متحرک هم دی، حرکت دی پې. په کم حرف چې فتحه نو دا مفتوح دی لیکن ورسره متحرک هم دی. همدغه شانته په کم حرف باندې چې ضمه کسره وي نو هغه مکسور دی، په کم حرف چې کسره مکسور دی خو ورسره متحرک هم دی. نو متحرک حرکت والا حرف ته وي چې په کم حرف ضمه فتحه کسر راغلی، یعنی زبر زیر پیش چې په کم حرف راغلی نو هغې ته متحرک وي.